وسلم چې کله مدینه منورې ته هجرت فرمایلو د انصارو صحابه کرام او ماشومان او ټول پیغمبر علیه السلام ته استقبال کې ولاړو او چې کله پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته داخل شو نو وړي ماشومان جنکۍ ولاړې وي او په لاس کې تمبلونه د دې نه بعضې ناپوهه خلک د دې خبرې استدلال کوي چې تمبل وهل جایز دی یا ډول وهل جایز دی یا موسیقي جایز ده نو د دې ځان پوه کړي چې موسیقي حرامه ده ډول هم حرام ده د قرآن پاک آیتونو نه ثابت دي چې موسیقي وړمتوب دا حرام ده د تمبل د وهلو دپاره علماو د جواز شرط دا ذکر کړی دی چې هغه تمبل چې هغې کې ګونګران مونګران ني او هغه ماشومه به یې وهي چې هغه انتهایي وړه ماشومه وي چې هغه په دې خبرو باندې په ډمتوب او په موسیقۍ او په شهوت خبرو په دې څیزونو باندې نه پوهېږي بالغه جنکۍ یا بالغ هلکان د دې ته د وهلو اجازت چې کوم دی نو په هغه زمانه کې هم نو او اوس هم ورته نشته اوس په بعضې ودونو کې خلک لوی زنانه وي او هغوی کمبلونه راغښتي او ورسره ګانې وایي سندرې ورسره وایي دا خلاف شریعت خبرې د دې خبرې اجازت نشته او بعضې د دې نه استدلال کوي چې ګینې موسیقي جایز د نبي علیه السلام ته د ماشومان اشعار وي دا نعتونه دا د پیغمبر علیه السلام په مدحه کې دا اشعار وي که په دې کې یو شعر د ماشومانو ووي وفینا نبی یعرف ما فی غد په مونږ کې پیغمبر دی چې هغه ته د سبا د حالاتو پته لګي نبي علیه السلام په دې باندې غصه شو او منع یې وفرمایله چې داسې مه وایئ مطلب دا دی چې هغه اشعار ویلی شي چې کوم د شریعت د حدودو کې دننه دي د شریعت مطابق هغه جایز دي او سندرې مندرې غزلې ګانې د دې قطعا په اسلام کې په شریعت کې اجازت نشته بعضې ناپوهه خلک د دې نه استدلال کوي چې ګینې موسیقي جایز ده او چې تمبل څوک وهي نو شک دا دی چې وړه ماشومه به وي تمبل کې به ګونګران نه وي او که کوم اسلامي اشعار دي وغیره د جهاد وغیره د صحابه مبارک نبی علیه السلام په باره کې نعت سره چې کوم دی نو هغه اوس بعضې بریلیان وغیره په نعتونو سره چې دی نو هغه باقاعده ډمتوب سازونه یې ورسره پوه شي سازونه ورسره وي باقاعده او د قصیده برده شریفه څومره مبارک اشعار دي چې دې کې څومره برکت دی پکې او دې قصیدې بردې سره چې کوم دی باقاعده ساز وي پوه شئ او هغوی خو تقریبا هر یو ناس سره ورساز وي داسې نعت اورېدل یا داسې قصیده چې د هغې سره ساز وي یا د هغې سره ډنګه ډونګی د دې اورېدل هم ناجایز دي د دې نه ځان ساتل پکار دي الله تعالی دې موږ تاسو ته شریعت مطابق ژوند نصیب